الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أعلم الخلق وسيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وعلماء أمته الراسخين الذين يثبتون علم غيبه على باز المغيبات بالبرهان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي رواية مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأبيض والأحمر. الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وبارك وسلم عليه. أول ما يجب على العبد عقيدة التوحيد. أو توحيد چدين دا ثلاثة أقسام لري: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، أو توحيد الأسماء والصفات. وعقيدة التوحيد بدون عقيدة رسالتنا دا غير قابل قبول. عقيدة التوحيد دا خالق رب الجلال دربار کیو دا غپنیز حالا قبلیگی چی عقیدہ دا رسالت ورسرا معیش. تاسو تب انشاءاللہ ابو داود وغیرہ کی راشی چی وفد دا عبدالقیس دا سید الکائنات دربار تراغو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غین پختن کئی: اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ؟ آیا تاسو پوہی گئی چی پا یو خالق رب ذوالجلال ایمان لرل سا حقیقت لری و سا معنی لری؟ دا غی جواب دو چی پا دی اللہ دا اللہ حبیب خپوئی گی چی پا یو اللہ دا ایمان ساتلو سا معنی دا. نو سید الکائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چی الایمان باللہ وحدہ ان تشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کما قال. پیو اللہ ایمان ساتل دا معنی لری چی دا گواہی ورکی چی نشت بالمعبود مگر یو اللہ، اور سر زما دا رسالت اقرار و گواہی و ادا کئی، نو دغ پیو اللہ ایمان دی. فتو لگی دا چی عقیدہ دا توحید خالق رب الجلال دربار کی علا قبول دا چی ورسرا عقیدت الرسالت معی او قرین او ملگری وی. او دام یاد ساتی علماء فرمائی چی ایمان پا مرتبہ د ایجابی کلی کی دے. ایمان او یقین واجب دے علی جمیع ضروریات الدین. سمانا چی ایجابی کلی دا ایجابی کلی مرتبہ کی شو، نو مانا دا تجزی، تبعیض، تقسیم، تفریق دا نقبلی. او کفر جدینو دا پا مرتبہ دا رفع دا ایجابی کولی کی دے. او رفع دا ایجابی کولی دا پا دو سیزونو باندے رازی. پا سلبی کولی سر هم رفع دا ایجابی کولی رازی. مثلا یو سڑے منکر شی پا تمام ضروریاتو دا دین باندے، لگا کفر دا دہریانو راوالا. کفر دا دہریانو دا پا مرتبہ دا سلبی کولی کی دے اغی سم نمانی، یا منکر دی دا جمیع ضروریاتو دا دین نا، حتی چی خالق رب ذوالجلال هم نمانی. نو کلا کلا رفع دا ایجابی کولی رازی پا سلبی کولی سرا، او کلا کلا رفع دی ایجابی کولی رازی پا سلبی جزی سرا. ذکر نقص دا موجبی کولی سدے سالب جزیه دا. لکا کفر دا یهودیانو چی کلا بہانا دا انکار دا نبوت دا سید الکائنات پیش کولا، نو سیول جستا ملگر جناب جبریل علیہ السلام دے، نو زکا دے نمانو. باقی ہر سمانو، خدا تا چی نمانو زکا دے نمانو جتا تا زمون دشمن جبریل علیہ السلام وحی روڑی استاد غسر ملگرتی آدھا سلبی جزی کولو، صرف غین منلو. نو قرآن کریم دوی تا کافر ہوئے. ذکر ایمان پا مرتبہ دی جابی کولی کی دے، ورفع دی جابی کولی پا سلبی جزی مرازی دی سلبی جزی کولو، صرف دے نمنو. باری تلا ورتسوئی: من کان عدوا للہ وملائکته وجبریل ومیکال. آخر کی سوئی فإن اللہ عدو للکافرین. گورا کافر ہوتاوئی. نگورا ایمان تجزی، تقسیم، تبعیض نقبلی چیز ضروریاتو دا دین کی ایمانیاتو کی دی یو سیزم او نمانل
لو سلبی جزئی دی مکو دس کافر لکه چې سلبی کولی کوي او سم نه منی لکه دهری چرا واخلي. فاذا كان الامر كذلك چې ایمان مرتبه دی ایجابي کولی کې دی نو کافر او منکر علی بعض الایمانیات و علی بعض ضروريات الدين دا به دس کافر وی لکه کافر او منکر ان جميع ضروريات الدين. په خبره باندې پوه شوي مؤمن به اشیاء ایمانیات ضروريات د دین دا تفریق تجزی تبعیض او د تقسیم گنجائش نه لري. نو فلهذا تفرید اشوا چې عقیدت التوحید د باری تعالی سبحانه و تعالی بدون د عقیدت الرسالتنا دا مردود ده. اوس راشي عصر حاضر کې دا ضد او حسد او تعصب دا ډیر زیات عوام نه یادوم لوی لوی مولایان چې په منصب د شیخوخت او د افتاء باندې فایز دي دومره عظیم تعصب کې مبتلا دي چې تعصب د غید نوکانو اساسي دومره تعصب کې مبتلا دي. بعضی جماعتونه د توحید په مینا د رسالت د خصایص او د لوازم نه منکر شوي دي او بیا بالمقابل بعضی جماعتونه د رسالت په مینا د توحید او د لفظ توحید او د موحد د الفاظ د دین منکر شوي دي. نو ګوره خیر الامور اوسطها د دغه لحاظ ساتل پکار دي. په هر کار کې میانه روی اختیارول دا سدي د عظیم علامه د اهل سنت والجماعه ده. کته سګی چا نور الانوار ویلي نو د قدر او د تشبیه د جبر او د قدر منس کې عقیده د اهل سنت والجماعه ده او د تشبیه د تعطیل د منځنه مرتبه د اهل سنت والجماعه ده. د رفض او د خروج د منځنه مرتبه د اهل سنت والجماعه ده. نو چې نور کې افراطی نور کې تفریطی دا اهل سنت والجماعه ده دغه جماعت اهل سنت والجماعه دي. اوس رازم اصل مقصد ته چې مسائل خو زمون 15 مسلې مون خودلې وې کې دي شډیریش او اول مسله چې کوم شروع کوم هغه مسله د اهل سنت والجماعه چې کوم هغه اصل دی هغه مسله د علم غیب عطیه جزئی مسله ده چې په دې کې بعضی جماعتونه د افراط او بعضی د تفرید ښکار ګرځېدلې دي. څه خلک داسې دي چې هغه تفرید کې واقع دي. مثلا د نن عصر بعضی دیوبندي حضرات چې هغه په دې مسله کې د تفرید ښکار شوي دي. مثلا منظور احمد منګل سے په تحفۃ المناظر صفحه نمبر 372 کې وی پښتو والا چې کوم دی دا غراواخله کورسای باندې چې پروت دی د کې رو باسا 372 صفحه وی وای. مونږ چې کوم خبره کوو ک دیوبندي علما یادو ک بریلوی یادو ک وهابیان یادو نو مونږه غي سرم د سه محذب الفاظو کې محاسبه وکړو. مونږه ما مخ کې د ستربندې کې ویلو چې زه د علماء دیوبند شاګرد یم. ما د ولانا تر دوره کبرا او تخصص فی الفقه پوری دا ټول علوم د علماء دیوبند حاصل کړي دي. غزان ته دیوبندي نه وایم ځکه نه وایم چې د بعضی تین دین او مذهب جوړ کړي دي او کوم چې د دیوبند په نوم د اهل سنت والجماعه د مذهب حنفي مخالفي د غي سخت مخالفي او کوم چې په عقیده د اهل سنت والجماعه او په دې پاک مذهب حنفي موافق وي کو استاد میوي کني وي په دې تندیخ کولو مغه دیوبندي ته سلام کوم. ها 372 صفحه دا کوم عنوان چې ورکړي تحفۃ المناظر د منظور احمد منګل صاحب د عبارتو یو چې تاوا سره چټولي ووري. ما سره اصل اردو علم شته پښتو علم شته دواړه می ساتلې دي. د علم غیب جزئی عقیده هم صحیح نه ده. موږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پاره د علم غیب کلی قائل یو او نه د علم غیب نه د علم غیب کلی قائل یو او نه د علم غیب جزئی. کچره موږ د علم غیب جزئی قائل شونه بریلیان و کلی مشرکان یو موږ به جزئی مشرکان یو باقی پاتې شوی بس ختم. نګور دی کلن او بازن علم غیب د دوستانو د خدای جل وعلا شانه نه نفي کوي او قائل تا که قائل د علم غیب کلی وی کلی مشرک ورته وي او که قائل د علم غیب جزئی وی جزئی مشرک ورته وي. زبده وایم چې د دې عقیدینا د بازي وهابیانو عقیده د انصاف عقیده ده او خ عقیده ده. لکه ګوره دا تیبیان د رستمی د ما تراکا د سووي چې نو ورته کولیشته نو ورته جزئیشته کسو کې کولی ثابتې کولی مشرک ورته وي کسو کې جزئی ثابتې جزئی مشرک ورته وي. دا څوک دی د دیوبند د نن زمانه د دیوبندي علماو مشهور مناظر منظور احمد منګل صاحب خبره موکا دغه د کتاب په حواله کتاب وزن ته پیدا کړي 372 صفحه ده او دغه استاد وړاندې مولانا صاحب ویل. اوس ګوره د علم غیب په مسله کې د عبدالسلام رستمی عقیده ده. بیا تاسو د وهابیانو د عقیده او د دې منظور احمد منګل صاحب عقیده موازنه او محاسبه دغه کې مقایسه کوي. تاسو وګورئ چې په دې عقیده کې نظر د وهابي رستمی صحیح دی او کله منظور احمد منګل صحیح دی. ګورئ د نن ورځې اکثر منتسبین د دیوبند د غیر مقلدین سره په اکثر مسایلو کې
د عقیدی مسایلو کې اتحاد لري. اختلاف ورسره صرف بعضی عقایدو کې او بعضی فروعي مسایلو پورې سوي محصول وي. کته سید دي دروس اوریدلی وي صرف د جهت او د مکان او د تقسیم او د استواء علی العرش دا چند مسائل دي چې پدې کې ورسره اختلاف لري. خدای اختلاف مجيبه اختلاف دي و بیان سره پدې مسلو کې سخت اختلاف لري او پکارم دي چې وی لري مونږه ورسره لرو او د دین ورسره زر چند زیات اختلاف لرو. خو عجیب دا کدا خبره چې کوم دي وهابیانو پسې تړیو د غي سره په اختلاف کوي. کبيوم دا خبره د دیوبند یو عالم د قلم نو د تقریر نو د تحریر نه ثابت شي بیا په خوري ورړی خپي ولو بوته کوي سکوت ور باندې کوي. ولی ځکه غزان ته دیوبندی وای او که وهابي جهاد قول بالجهاد یا قول بالمکان یا قول بالتقسیم کو یا استوای په ظاهری معنی باندې واغستا ناغه پسې بیا شپه ورځ لګي دغه کلیپ راکټ کیو هغه باندې بیا فتوی لګي. عجیب خبره ده. اخر دا ولې دغه عقیده د تقسیم یا د قول بالجهاد یا د قول بالمکان چې د یو دیوبندی عالم د کتاب نه درته ثابتوم په سند سره دغه د تقریر او د ویډیو نه درته ثابتوم پاغي سکوت کې ایدا بنصافی نه ده ایدا تعصب نه ده. راشه د مولانا طارق جمیل صاحب تحریرات او تقریراتو کې بدرتا 50 زای تصریح په جهت او مکان او په عقیده د تقسیم باندې ثابت کم. راشه د الیاس ګومن صاحب په کتابونو کې بدرتا تصریح په عقیده د جهت او د مکان صراحتن ثابت کم. بهر تقدیر د دوی اختلاف صرف د خپل جماعت نه بهر خلکو سره دی دیوبندیت تا مرتبه د ضرورتو د دین ور کړی ده بس تم دغه مرتبه ورته ورکو باقی چې بیا هر سوي کاذاب قبر نه مني او جزان ته دیوبندی وی لکه شاعتیان بس وای بیا عذاب قبر نه انکار کوي پروا نه کوي که توسل استمداد نه مني می معنا خو بزان ته دیوبندی سی بو آیا بیا چې سوای غوايه کدو سو موازیو کې فقه حنفی نه مخالفت کې شل زلی وکا خو بزان ته صرف دیوبندی وایا. عجیب خبره ده. اختلاف د بعض حضراتو د غیر مقلدین سره صرف او صرف فروعي اختلاف دی. لکه مسله د رفع الیدین کی مسله د امین بالجهر کی مسله د قرات خلف الامام کی منسکی په خپل باندې توې کنه بوي په جرابو مسشتو کنيشته دي تراوی شل رکعات دی او کا رکعات دي مانځ کې ولا سونه پسینه باندې دی که فوق السرب یک دی او که تحت السرب دی د جنازي مانځ کې سوره فاتحه شتو کنيشته دي د جنازي مانځ کې تکبیرات څومره دي. زنانه مسجد کې اعتکاف کولی شي که کور کې به کوي. بس صرف د بعض حضراتو د مسایلو ته زور ور کړي او پاغي دا یو تاثیر عوامو ته ور کوي چې رزډر کلک حنفیم او د حنفیت کلک مدافعیم او د وهابیت سخت مخالفیم. حالان کې د سینه د ګوري د دویو د غي په ډیر عقایدو کې اتحاد دی ګوري چې دا قید مسلو ته راواچي نو دي تنه یا سخت دی ګوره نرم بنی ویخه. لکه ما درته وی چې په عقیده د علم غیب کې خو تاسو د منظور احمد منګل سیب د تحفه المناظر د چې کوم نظریه او عقیده واغه تاسو پیژنده چې نه ورته کولی منو نه ورته جزئی منو که کولی منو کولی مشرکان جوړیږي که جزئی منو جزئی مشرکان جوړیږي. اوس راشه د وهابیانو سرکرده او سرخیل مشهور او معروف مولا عبدالسلام رستبی پاتیبیان فی تفسیر ام القرآن کې د علم غیب په مسله کې لیکي دا مولوی صاحب وایو خو پوښتنه تواضع وای چې دا ټولي ووري. صفحه نمبر ځان سره ولیکي صفحه نمبر 110 واما مسألة العلم د غزینو وای خو چې توا سره وای چې ټولي ووري. واما مسألة العلم فاعلم ان الله عالم بجميع ما كان وما يكون وعلمه تعالى بلا اسباب واما غيره تعالى فلا يعلمون الا باسباب كما قال في شرع العقائد واسباب العلم اي علم المخلوق ثلاثه الحواس والخبر الصادق والعقل شاباش سيدي كذا لا يعلمون جميع ما كان وما يكون ولا غور سوي کې د جميع ور سره لګي غیر الله چې کوم دی هغه جميع د ما كان وما يكون باندې علم نه لري والغیب او په غیب باندې علم نه لري او شهادت په جميع مشاهدات باندې علم نه لري. بیا سوي وليس للعباد من الانبياء والاولياء وغيرهم علم غیب. ګوره پس نشتا بندگانو ته کاغه انبیا دي که اولیاء دي که د دین غیر نور خلق دي علم غیب. بیا سوي نعم قد يخبرهم الله تعالى او کله کله خدای تعالی دي ته خبر ورکي بعضی مغیبات باندې. ګوره بعضی باندې قول دو کو نه هغه بعضی باندې قول نه کوي که بعضی باندې قول کې صدر ته وي جزئی مشرک درته وي. او بیا دې سوي بالوحي والالهام وغيرها لكنه بالاسباب وببعض المغيبات لا بكل دا په بعضی مغیبات دي په کل مغیبات باندې نه دي. نو په بعضی مغیبات باندې وهابیانو د غي سرکرده مولا قولو کو رستمی تبیان 110 صفحه
خو منظور منګل یو دوه قدمه د رستمین مخ کې لاړې وي که څوک بعضې مغیبات باندې قول کوي جزي ثابتوي دا جزي مشرک دی دا اوس عجیبه خبره نه ده نه یو جانب ته څوک منظور منګل صاحب دی چې هغه نه کلي مني نه جزي مني منځ کې ګوره وهابیان راغه هغې بعضې مغیباتو باندې قول وکړو بل جانب ته بریلوي حضرات دي هغې د علم غیب کلي قیل دي خو زمونږ په دې مسله کې موقف څه دی د دغه دواړو جماعتونو نه مختلف دی مونږ نه په شان د منظور احمد منګل صاحب ومن حظا حظوه مونږ د سلبي کولیم قیل نه یو چې سلبي کولی کو او نه د بریلوي حضراتو په شان د ایجابي قولي قیل یو مونږ هغه نظریه او هغه عقیده لرو کوم چې فتاوا محمودیه کې اول جلد صفحه نمبر 496 کې ذکر ده راوخ فتاوا محمودیه اول جلد صفحه نمبر 496 ما تراکت دا اول جلد او دا صفحه نمبر دا 496 سوال ته شوی دی د علم غیب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باره کې د جواب ورکړي الجواب نو چې تاسو سره وای دا ټول ووري ایجابی کلی کا دعویٰ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمیع مغیبات کا علم تھا باری تعالیٰ کے اور آپ کے علوم کمن په اعتبار د کمن مساوی تھے فرق صرف ذاتی اور عطائی کا تھا غلط اور خلاف نصوص ہے او سورېګا دی وی د ایجابی کلی دعوه کول په اعتبار د کم د غیر الله علم د باری تعالی د علم سره برابر ګڼل مقدار کې به کم ګوره مقدار ته وي په اعتبار د کم علم د غیر الله د علم د باری تعالی سره مساوي ګڼل او فرق صرف د ذاتی او د عطائی کول دا وی غلط خبره ده ٹھیک شو خمخ کې وایي غلط اور خلاف نصوص ہے سلبی کلی کا دعویٰ یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی غیب کا علم عطا نہیں صبر وکا اوس وی د سلبی کولی دعوه کول لکه پشان د چا د منظور احمد منګل صاحب د سلبی کولی دعوه کول یعنی د سی عقیده ساتل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بالکل د غیب علم عطا شوی نه دی نه کولی او نه جزئی بیا سوي یہ بھی غلط ہے اور خلاف دام غلط دی سوي دام غلط دی وګوره دواړه خبري غلط شوي کڅوک دعوه د ایجابي کولی کوي پشان د بریلی حضرات او دام غلطه ده کڅوک دعوه د سلبی کولی کوي پشان د منظور احمد منګل صاحب ومن حظا حظوه دام غلطه ده او بیا سوي اول کی تردید کے لیے سلبی جزئی کافی ہے د ایجابي کولی تردید د پاره څه کافی دی سلبی جزئی بس چې یو ځای سلبی جزئی راغی نقیص د موجبی کلیه سالبه جزئیه ده نو د اول د تردید د پاره سلبی جزئی کافی دی بس او حدیثو کې بلاز سلبی جزئی راغل واقعا د افق وګوره د سنور واقعي وګوره نو سلبی جزئی چې راغی نو داود ایجابي کولی دا باطل شو مخکې وایي ثانی کی تردید کے لیے ایجابی جزئی کافی ګوره او چې څوک دعوه د سلبی کولی دی لکه دغه حضرت چې کې خود صاحب د تحفة المناظر وی داغي د پا داغي د تردید د پاره ایجابي جزئی څه دی کافی دی بس ایجابي جزئی شو نقیص د سالبی کولی موجبه جزئیه ده تبه نه ورته جزئیشته نه ورته کولیشته زب 10000 احادیث پیش کوم ولو که اخبار احاد دي استاد سالبه کولیه پیسه کوم منقوزه کوم نو استاد سالبه کولیه څه شو مردود شو مخ کې وایا چنانچہ دونوں سلبی جزئی و ایجابی جزئی کے شواہد کثیرہ نصوص قرآنیہ و روایت حدیثہ میں موجود ہیں عائشہ وسی کڅوک سلبی کولی کوي هغه ته په بلا ډیر شواهد او دلایل د ایجابي جزئی په قرآن او حدیث کې خودلی شو او کڅوک ایجابي کولی کوي هغه ته مونږه بلا ډیر شواهد د سلبی جزئی په قرآن او حدیث کې مونږ خودلی شو مخ کې وای کتب عقائد میں ہر دو کی تصریح کی گئی ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو عائشہ ومن في السماوات والارض الغیب الا الله نو څنګه سلبی جزئی درته شروع قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير نسنګ بسړی د دین نصوص موغه باوجودم داود ایجابي کولی کې څومره نصوص راغله نو کڅوک علم غیب کلی ادی نو دا نصوص دغه په خلاف سدي دا ردود دي مخکې وایا ان آیات میں علم غیب کی صراحتاً و قصداً نفی کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق بلا تصریح جزئی علم غیب او دې کته ګوره علی الاطلاق چې تصریح د جزئی ور سره نه کې او دا وی چې بس علم الغیب الله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ور کړی دی علی الاطلاق دا چې کلی ادی او چې تصریح د جزئی ور سره وکي بیا څه خبره نشته دی اوس ګوره دا د دیوبند فتاوا ده تمخ کی وای اور علم غیب کلی ثابت کرنا تو صریح شرک و کفر ہے واقعہ اف بیر معونہ عقد تعبیر نقل سے بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے ہاں مخ کے فینا نبی یعلم ما فی غد فرمانا حدیث جبریل اور حوض کوثر پر جب آپ
عباس کی سفارش فرمائیں گے اور جواب ملے گا انک لا تدری ما احدث بعدک. عائشہ بس مخکزه شفاعت میں ایسی حمد فرمائیں گے جس کا علم ابھی عطا نہیں ہوا. عائشہ بس دنیا کې ورته علم نه دی عطا شوی چې کله مقام محمود لاندې بده مبارک سجده لګي او ساجيب الفاظ به په زبان شریف جاری کیږي. هغه وخت کې به خدای تعالی دغه علم او تعلیم وتور کوي. اوس وته نشته نو کولی څنګه شو بیا مخکې وای. اور جزئی علم غیب کا ثبوت جو کہ نقیض ہے سلبی کلی ګورخه اتنا کثرت سے ګوره ورته صبر وکړه. د جزئی علم غیب ثبوت وی چې دا نقیض د چا دی د سلبی کولی دی چې څوک سلبی کولی کوي نه کولی منی نه جزئی منی دا سلبی کولی شو کنه وی دا غیر نقیض چې څه دی ایجابي جزئی دی سوي اتنا کثرت سے ہے کہ شاید علم حدیث اور آپ کی سیرت سے ادنا سے مناسبت رکھنے والا بھی انکار نہیں کرے گا. وی د علم جزئی خود دومره په ډیره حدیثو کې راغلی دی وی چې څوک معمولی تعلق ممارسه او مسکا د علم الحدیث سره لري وی هغه به د علم غیب جزئی نه وی څنګه انکار کوي. دا اوس وره دا اوس دیوبندي عالم دی ښه. اوس یو سړی راپاس وی دی وی زه د دیوبند ترجمان یم او زه کلک دیوبندی یم او حقانی یم او محمودی یم او فلانی یم او ډنګلی یم او بیا دې دا وی چې څوک علم غیب جزئی ثابتوي جزئی مشرک او څوک چې کولی ثابتوي کولی مشرک نه و. به انصافات لک د فتاوا محمودیه وګوره هغه وی څوک چې معمولی تعلق او ربط وابستگی د کتب الحدیث او ذخیره الحدیث سره لري هغه بسنګ د ایجابي جزئی نه انکار کوي هغه بسنګ د علم غیب جزئی نه انکار کوي. مصدق غزي کې اشتاب کورته نور مخ کې بل مسله ده. اوس به مونږ راشو اصل مسلې ته. خو اصل مسله کې د شروع نه قبل لابودی د معرفت د یو مقدمي مشتملی علی 10 نکتن. اول به یو مقدمه ملحوظه ساتي او دا مقدمه انتهایی مفید مقدمه او دا د مقدمه دا چې دی کې مونږ لس نکت ذکر کوو. دا مقدمه مشتمله ده په لس نکت باندې او دې نکت دا هر نقطه کې د عجیب تحقیق دی چې نه به تاسې اورېدلی نه به وورئ. دا د ډېرې خوارۍ او د کاوش نه بعد ماته ملو شوی دی. النکتة الاولى په دې مقدمه کې لومبنۍ نکته معرفت تحقیق المفردات. تاسو به اول په دې کې تحقیق د مفرداتو زده کوئ. په دې اوله نکته کې به مونږ د 5 کلمات د 5 الفاظ تحقیق کوو. د علم ستوي ایو طولانی بحث دی. غیب ستوي نبی ستوي نبوت ستوي علام الف لام لغت کې ستوي اصطلاح کې ستوي اقسام سو لري. نو دا به اول نقطه کې مونږ بیانو په توفیق د الله سبحانه و تعالی باندې. د علم تعریف د غیب تعریف او تقسیم د نبی تعریف او ماخذ د اشتقاق د نبوت تعریف او تحقیق فی اللام. دا به اول نقطه کې د 5 الفاظو تشریح او تفسیر کو په توفیق د الله سبحانه و تعالی. النقطه الثانیه دویمه نقطه مونږ به دا خبره ثابت کو چې منکر د علم غیب عطوی للنبی والولی اصلا دا منکر د معجزې او د کرامت دی. منکر د علم غیب عطایی جزئی للنبی والولی اصلا دا منکر د معجزې او د کرامت دی. او دا به داسې ثابتو چې موږ به د متعدد کتبو حوالې پیش کوو. د یو نه د دوو نه د ډېرو کتابونو حوالې به درته مخې ته کیدمه چې اطلاع په غیب باندې او علم په غیب باندې دا معجزه وي د نبی د پاره او دا کرامت د ولی د پاره. نو چې اوس څوک نبی ته علم غیب نه مني نو معجزه نه مني او څوک چې ولی الله ته کرامت نه مني نو دا علم غیب نه مني نو د کرامت نه مني. په دې به درته غني حوالې ز درکم. دا به دویمه نقطه کې درته حواله جات درکوم ان شاء الله. النقطه الثالثه درېمه نقطه بدای چې په دې کائنات کې اول منکر د علم غیب د انبیو څوک په دې بدرته لس پنځلس حوالی د کتب الحدیث کتب التفسیر نه مخې ته کېدم چې په کائنات کې اول معترض او منکر د علم غیب د سید الکائنات او د انبیو د منافقینو او د مشرکینو دا حوالی بدرته مخې ته کېدم ان شاء الله. النقطه الرابعه څلورمه نقطه چې مقدمه کې ذکر کوم طریقه الدعوه فی مساله علم الغیب. طریقه د دعوی بدرته خیم چې منکر سره او خصم سره به تاسو دعوه په کومه طریقه په مساله د علم غیب کې لیکي. دعوه به څنګه کوي ور سره وغنه به دعوه څنګه اخلي. کته پسې د بریلیانو کتابونه را تړل چې تاسو دعوه فلانی کتاب کې دا او فلانی کتاب کې دا او فلانی کتاب کې دا نو ستا اعلان به ورته ول نه دی چې زنه دی
دیوبندی یم نه بریلوی یم، زه اهل سنت والجماعه حنفی یم. زه چې کوم نظر او عقیده په مسله د علم غیب کې لرم د هغې وضاحت د دعوی به درته زه پخپله کوم. ما پسې پردي کتابونه مه تړه چې هغې کې دعوه داسې ذکر کړې ده او داسې کړې ده. زه د علم غیب عطایي جزي قایل یم. زه چې دعوه ږدم ما نه تپوس وکړه دعوه ما ته وایي چې ولیکه، زه به درته د خپلې عقیدې اظهار وکړم، دعوه به درته کېدم. او ته ځان ته دیوبندي وایې نو زه به ستا د دیوبند د مسلم کتبونه ستا دعوه به راوالم او درته مخې ته به کېدم چې نه ته کلي منې او نه ته جزي منې. النکتة الخامسه، پنځمه نکته پرېږده بس. النکتة الخامسه، پنځمه نکته، فی بیان حکم منکر علم الغیب العطایی الجزی للنبی والولی. کله کله دې د استفتاء کوي چې زه علم غیب نبی ولی ته نه منم، څه حکم را باندې لګي؟ نو پنځمه نکته کې بعد کتابونو په حواله سره حکم د منکر د علم غیب عطایی جزئی للنبی والولی بیان شي چې د څه حکم دی. النکته السادسه، شپږمه نکته، کله کله په دې مسله کې تا ته دی وایي چې ګوره د علم غیب مسله او د عقیدې مسله ده، او عقیده چې کم دی نو دا ثابتېږي په درې څیزونو باندې، په داسې دلیل باندې چې د هغې ثبوت به قطعي وي او دلالت به هم په دغه دعوه ستا باندې څه وي؟ قطعي وي. قطعي ثبوت، قطعي دلالت دلیل غواړي، او یا اجماع غواړي یا احادیث متواتره غواړي. ته چې دا څومره حدیث پیش کړې د علم غیب باره کې، که روایت د ترمذي دی فتجلی لی کل شی، که روایت د مشکات دی فعلمت ما فی السماوات، او که حدیث د مسلم دی ان الله زوالی الارض فرأیت مشارقه و مغاربها، دا خو اخبار احاد، او اخبار احاد در باب اعتقاد ناقابل اعتماد، دا خو په عقیده کې نه چلیږي. نو ته به جواب زده کې په دې شپږمه نکته کې چې حکم د اخبار احاد په عقیده د علم غیب کې څه دی، آیا په دې د عقیده ثابتېږي او که نه ثابتېږي؟ دا به شپږمه نکته کې تفصیلي درته بیانوم انشاءالله الرحمن. النکته السابعه، اومه نکته، کله کله دې درته وایي چې علم غیب هغې ته وایي چې دې کې به سبب نه وي، او دا نبي ته چې کوم علم یا خبر بعضې مغیباتو باندې ورکړی شوی دی کې خو وحی سبب دی، نو چې وحی راغه دې ته علم غیب نه وایي. د اطلاق د علم غیب بعد الوحی بعد سبب دا پې نه کېږي، دی دا خبره کوي، تاسو به ترې اورېدلي وي. نو النکته السابعه فی بیان جواز اطلاق العلم بعد الوحی، د وحی نه بعدم اطلاق د علم پې کېږي، موږ به دا خبره ثابته کړو په حواله د مفسرینو او په نصوص قرآنیو باندې انشاءالله الرحمن. النکته الثامنه، اومه نکته، فی بیان ان علم غیبه صلی الله علیه وسلم فضل من الله تعالی علیه والحسد علی فضل الله من فعل الیهود. موږ به دا خبره ثابته کو چې علم غیب په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خدای تعالی فضل و. قرآن کریم نه به ثابته کو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما. او بیا به دا ثابته کو چې د انبیاو سره د خدای په فضل حسد کول د یهودیانو کارو، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، دا د یهودیانو کار دی. دا به انشاءالله موږ د اتمه نکته کې ثابتو. النکته التاسعه، نهمه نکته، اکثر به تاسو دین اورېدلي درته وایي چې تاسو انبیا علیهم السلام عالم الغیب ګڼئ، عالم الغیب ورته وایي. عالم الغیب صرف یو الله پاک دی. دې کې به یو عجیبه نکته یادوي، ورته وایي د ځان نه یهودي به نه جوړې، قرآن کریم به پوره منې. خدای تعالی یوازې عالم الغیب نه دی، 14 آیتونه به درته دې نکته کې زه مخې ته کېدم چې خدای تعالی پر حرف ربط او عطف سره وایي عالم الغیب والشهاده. نو تا دا یو ځای رانیولې عالم الغیب، عالم الغیب یو الله دی، پوره وایه عالم الغیب والشهاده یوازې یو الله دی. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. او بیا به ورته وایي چې خدای تعالی عالم الغیب والشهاده دواړه دی، نو چې دواړه دی نو زه ته په بعضې مشاهداتو ځان ته علم ثابتې که نه ثابت؟ نو چې بعضې مشاهداتو باندې ځان ته علم ثابتې او بداهتا ثابت دی. زه ستاسو مشاهد یم، تاسو زما مشاهدین یې، ما باندې ستاسو هغه علم ثابت دی. نو خدای تعالی وی عالم الغیب والشهاده 14 آیاتونو کې وایي چې دغه دواړه زه یم، او تاسو بعضې مشاهداتو باندې علم ځان ته او زید ته او عمر بکر ته ثابتوئ، هغې ته شرک نه وایي. او که بعضې غیب باندې ما علم په دلایلو نبی الله ولی الله ته ثابت کو، ما ته مشرک وایي، دا کم انصاف دی. دا به انشاءالله په نهمه نکته کې بیانو. دا ښکلې نکته ده. النکته العاشره، لسمه نکته کې به د خصم نه یو تپوس کې فی السؤال عن الخصم حين يستدل بقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. تاسو به اورېدلي دا خصم اکثر څه کوي؟ استدلال د دغې سورة نمل د آیې کریمه نه کوي، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. نو هغه نه به تپوس کې
ورته وایي چې قران کریم کې ډیر ځایونو کې راځي والله يعلم وانتم لا تعلمون، خدای تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. نو کوم ذات چې دا وایي چې نه پوهیږي زمکو اسمان کې غیب باندې هیڅ څوک سوا د الله نه، هغه ذات خو موت ته دام وایي کنه چې والله يعلم وانتم لا تعلمون. صرف خدای تعالی علم لري، تاسو یوم علم نه لري. بیا ځان ته ولې علامه سیب وایي؟ ځان ته ولې متصف په صفت د علم وایي؟ دا ستا شاګردان ته ولې عالم وایي؟ خدای تعالی وایي تاسو نه پوهیږئ. فما جوابه فهو جوابنا. پیږي په خبره باندې کنه چې دی وایي چې والله دې باندې بزر تلس پنځل آیاتونه مخې ته کېدم علم غیب مسله درک نه د مشاهدات او د علم بارکه خدای تعالی دغه سي قران کریم کې د عام مخلوق نه نفي کوي چې انتم لا تعلمون، تاسو یوم نه پوهیږئ. بیا ولې د علم دا ولري؟ ته عالم یې کنه، ته خپل مشایخ ته علم ثابتې کنه ثابتې. نو چې دغه ذکر ستاسو جواب دغه جواب زما په سورۃ النمل کې دغه آیه کریمه د استدلال لم دی. کته دغه فروق کې چې ردا ال والله يعلم ذاتی تور باندې کولی تور باندې هغه به تور احاطه کنه او علم دغه قدیمی صفت دی چې دا قیودات په دغه آیاتونو کې درته شروع کی نو دا په سورۃ النمل کې ورته ولګي نو بس خبره ختم. نو دا اصل مسلې د شروع قبل معرفت د دې مقدمینا لبودی دا او دې مقدمه کې لس نکت مونږ بیان کو، دا به هر نقطه تفصیلی بیانو ان شاء الله الرحمن. النقطه الاولى اسرا شی اول نقطه فی تحقیق لفظ العلم. اول نقطه په تحقیق د لفظ د علم کې دا خدا یو ډیر طولانی او تفصیلی بحث غواړي. تاسو به د علم منطق کتابونو کې ویلي وي چې په معنا لغوي د علم کې هیڅ اختلاف د اهل علم نشته. علم لغت کې څه ته وایي؟ دانستان ته وایي، مصدر دی د باب د علم يعلمون. خو اختلاف د علم په معنا اصطلاحي کې دی ډیر غټ اختلاف دی. اول اختلاف د علم په بداحت او نظارت کې دی چې دا بدیهی دی او کدا نظری دی. نو پدې کې ثلاثه مذاهب دا به تاسو ملحوظ ساتي یادوي بهخه ضبط او حفظ کې بیراولي. پدې کې یو مذهب دی د جمهور مذهب، دویم مذهب پدې کې دی د امام رازي مذهب، او دریم مذهب پدې کې د امام الحرمین او د امام غزالی او دغه د اتباع مذهب دی. امام رازي رحمت الله علیه ذهاب بداحت تکړه دی چې علم بدیهی دی او تاسو به سلم ویلې صاحب د سلم د قول مختار کړي دی. هغه محاکمه چې کوي سوی والحق انه من اجل البدیهیات. حق خبر دادا چې علم دا بدیهیاتو کې ډیر واضح ترین شی دی، اجل البدیهیات دی. دا چا مذهب د امام رازي رحمت الله علیه. او علم څه دی؟ دا بدیهی دی. او دلیل دا وای چې ګوره وضاحت د کل شی موقوف دی په علم سوى العلم. خبره باندې پیږي کړه هر یو شی چې ما سوا د علم نه دی داغه وضاحت په چا موقوف دی؟ په علم. نو کچرته علم هم نظری تسلیم شي نو وضاحت د علم به هم موقوف شي په غیر باندې. الکه پوه نه شي د هر یو شی وضاحت پس کیږي په علم کیږي. نو علم بدیهی دی باقی هر یو شی نظری کا وضاحت پد کیږي. اوس کده ته بدیهی نه وي نظری وي د وضاحت به موقوف شي په غیر باندې لازم بشي تسلسل او یا به لازم شي خلاف مفروض. علم د صد لپاره وضع شوی دی ته وضاحت د لپاره د وضاحت د هر یو شی. اوس کده علم وضاحت په بل شي سره کې لازم بشي خلاف مفروض او یا به لازم شي تحقق د ما بالعرض بدون ما بالذات نه. نو تالیخ پټول شکون سره سو باطلو نو مقدمی مثلهش. او وجه د ملازمه دادا چې کچرته وضاحت د علم تسلیم شي چې دا من الغیر دی. کله علم وضاحت تسلیم کی چې د علم وضاحت په غیر کیږي نو زبدا غیر خالی نه وي یا به د غیر منکشف بنفسه وي او یا به د غیر منکشف په امر اخر وي او یا به د غیر منکشف واپس په دی علم وي. نو کچرته منکشف بنفسه وي لازم شو خلاف مفروض. علم وضع شوی دی د پاره دی چې د سر انکشاف د شیو او اخروش او کچرته منکشف د غیر منکشف د امر اخر د وجنوي نو بیا به وضاحت د امر اخر بیا به خالی نه وي یا بنفسه وي یا به په امر اخر وي یا واپس په دغه شی باندې بیا تسلسل لازمی او که انکشاف د دغه غیر دغه موقوف په علم باندې نو بیا لازم شو تحقق د ما به العرض بدون د ما بالذات نه. یعنی علم وای چې ما کې بالذات وضاحت نشتا ما دا وضاحت مستفاد کړي دی د غیر نه او هغه غیر سوی چې ما کې بالذات وضاحت نشتا ما دا وضاحت سکړې مستفاد کړي دی د علم نه. نو دواړو کې بالذات وضاحت را نغو. امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې علم بدیهی دی من اجل البدیهیات دی
ځکه وضاحت د هر یو شی هغه موقوف دی په علم. اوس که علم نظری شي وضاحت د علم به موقوف شي په غیر باندې، یا به لازم شي تسلسل، یا به لازم شي خلاف مفروضه، او دا ټول خبرې څه دي؟ باطلې دي. نو چې تعالی باطل او مقدم څه شو په مثل تعالی هغه باطل شو. په خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ لکه دویم مذهب تراشي. دویم مذهب دلته دی د امام غزالی او د امام الحرمین او د هغې د اتباعو. هغې وایي د علم نظري دی او متعسر التهدید دی، تعریف کول ممکن نه دي. علم نظری دی، متعسر التهدید دی، تعریف کول دا آسان کار نه دی، متعذر دی. او درې مذهب تراشي هغه مذهب د جماهیرو دی. جمهور وایي چې علم نظری دی، بدیهی نه دی، خو ممکن التحدید دی، تعریف کول ممکن دی. علم نظری دی او وجه د نظارت دا ده چې د علم په تعریف کې اختلاف کثیر واقع شوی دی، او اختلاف په شی خفي کې راځي. نو دغه اختلاف د علماو په تعریف د علم کې دلیل د نظارت د دی دی، خو ممکن التحدید دی، تعریف یې څه دی؟ ممکن دی. ګوره تاسو به ویلې چې شی په درې قسمه دی که نه؟ واجب دی، ممکن دی، ممتنع دی. واجب الله جل شانه، ممکن ما سوا الله، ممتنع شریک الباری. ممکن باره کې به تاسو ویلې چې دا ممکن په دوه قسمه دی، جوهر دی او عرض دی. جوهر قیم بالذات ته وایي او عرض قیم بالغیر ته وایي. او جوهر تاسو به ویلې چې دا به 5 قسمه دی، حیولا دی، صورت دی، جسم دی، نفس ناطقه دی او عقل دی. او عرض په 9 قسمه دی، تاسو مرقات کې به ویلي. فعل دی، انفعال دی، اینه دی، متا دی، کم دی، کیف دی، وضع دی، ملک دی، اضافت دی. مقولات 9 ته وایي که نه؟ دا د جوهر اقسام دي کنه، د عرض اقسام دي. نو عرض په 100 قسمه دي، په 9 قسمه دي. اوس راش جماهیر چې وایي چې دا علم نظری دی، ممکن التحدید دی. نظری ورته ولې وایي؟ ګوره د علم باره کې اختلاف دی، دا د کم مقولې نه دی، د مقولې د کیف نه دی، که د مقولې د اضافت نه دی، که د مقولې د انفعال نه دی. نو اختلاف راغلی دی د علماو په څه کې؟ په علم کې، چې دا د کم مقولې نه دی. نو اذا کان الامر کذالک، چې کله اختلاف د علم په کې راغی، نو اختلاف لکه په کوم شي کې کېږي؟ په شي خفي کې کېږي که نه کېږي؟ نو چې خفي شو نو نظری شو، نظر غواړي، سوچ غواړي، بدیهی نه دی، ښکاره نه دی. نظری شو که نظری نه شو؟ او بله وجه د نظارت دا ده چې علماو د دې علم مختلف تعریفات کړي دي، او تعریفات د نظری کېږي، پوه شوئ؟ د بدیهی نه کېږي. بدیهیاتو کې دلایل هم څوک نه وایي، هغې کې فقط تنبیه پکاري. او ګوره ممکن التحدید ځکه دی نظری شو، خو ورسره ممکن التحدید دی. ولې ممکن التحدید دی؟ ځکه چې دی داخل دی لاندې د یو مقولې نه، یا د مقولې د کیف نه، یا د اضافت نه، یا د انفعال نه. او دا مقولات چې وی کنه چې دلاندې سره شي، دا مقولات د خپل ماتحت د پاره اجناس وی. ګوره یاد ساته، نو چې کله علم داخل شو د مقولې د کیف لاندې، یا د اضافت لاندې، یا د انفعال لاندې، نو دا مقولات ورته اجناس شو. نو د علم د پاره جنس راغو. نو جنس راغو، وکل ما له جنس فله فصل. او د کوم شي د پاره چې جسن وی، دغه د پاره فصل وی. او وکل ما له جنس وفصل فله حد. او چې د کوم شي د پاره جنس او فصل دواړه راشي، هغې د پاره حد وي. نو علم نظری و، ورسره ممکن التحدید هم شو، حد او تعریف هم لري. په دې پښتو پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ خو بیا د علم د پاره 500 نه بره تعریفات علماو کړي دي. زه به 21-22 تعریفونه زر تاسو ته ویم، تاسو به یې ولیکئ. علم د جمهورو په نسبت باندې نظری دی، ممکن التحدید دی، وجه مونږ بیان کې. اوس راشه مختصر انداز کې تعریفات ځان سره زر ولیکه. کشف الظنون والا 15 تعریفات د علم ذکر کړي دي. خاصو تعریفات کشف الظنون براواله یو به ګورئ، 15 تعریفات هغه د علم د پاره ذکر کړي دي. مرقات بتا سو ویلې 15 تعریفات د علم هغه ذکر کړي دي. اول تعریف ترش حصول صورت الشیء فی العقل. د دې تعریف مطابق علم د مقولې د کیف نه دی، او دا د مطلق علم مشهور تعریف دی. او دا تعریف میر باقر داماد افق المبین کی مختاره کړي دی. حصول صورت الشیء فی العقل مرقات کې مداشته. دویم الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل. الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. دریم الحاضر عند المدرك. مدرك عقل توي. سلورم نور قائم لذاته واجب لذاته لا يدخل تحت مقولة. دا یو نور دی چې قائم لذاته دی، واجب لذاته دی، او داخل تحت مقولتين مقولات 90 ندي. پنځم قبول النفس لتلك الصورة. قبول النفس لتلك الصورة. شپږم هو صفة بسيطة ذات إضافة بالمدرك عليها مدار الامتياز. دا تعریف مختار د ماتوریدیانو دی. هو صفة بسيطة، علم یو صفت بسیطه دی، ذات اضافه، ذات الاضافت دی، بالمدرک
او علیها مدار الامتیاز. اوم نمبر العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما. علم دا هغه شی دی چې چا سره قایم شي هغه عالم ګرځي. العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما. دا د اشاعره او د اشعریانو تعریف دی. اتم نمبر امام رازی او تعریف کړي خپل تعریف دی. العلم اعتقاد جازم مطابق لموجب. علم عبارت دی د اعتقاد جازم نه چې مطابق د موجب سره. نحو العلم هو صفة لمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض. دا د متکلمین تعریف دی. لسم الاضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. اغه اضافت چې حاصل شي د عالم او د معلوم درمیان کې دغه علم دی. یو لسم الصفة الحقيقية مع الإحاطة الحاصلة بين العالم والمعلوم. دولسم اعتقاد الشيء على ما هو به. ديار لسم معرفة المعلوم على ما هو به. دا امام غزالی سے تعریف دے. معرفة المعلوم على ما هو به. سور لسم العلم ادراک الشيء بحقیقته. دا مفردات کی راغب 343 صفحہ کی کڑے دے. العلم ادراک الشيء بحقیقته. پنزل لسم العلم اتحاد مع المعلوم. دغی تا علم وی. شپاڑسم علم اتحاد مع العقل الفعال نا عبارت دی. اتلسم واللسم العلم مقارنة العالم للمعلوم في العقل الفعال. اتلسم الادراک مطلقا تصور كان تصديقا. مطلق ادراک تا علم وی کاغا تصور کا تصدیق. نور لسم العلم نور تظهر به حقائق الاشیاء. علم عبارت دی د نورنا چې دې سره حقایق د اشیاء ظاهریږي. او شلم ادراک المعلوم على ما هو به. دا امام اشعری تعریف دے. ادراک المعلوم على ما هو به. یوشتم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. دا اعتقاد جازم دے چې د واقعیت او د نفس الامر سره مطابق وي. تعریفات د جرجانی صفحه نمبر 200 کې دا تعریف ذکر دی. خدا خواغه اختلاف او په بداحت او نظارت د علم کې او بیا پدې کې چې علم ممکن التحدید دی که متعسر التحدید دی. او بیا په تعریفات د علم کې چې تقریبا 21-22 تعریفونه د علم مونږه په حواله جات سره هغه بیان ک په توفیق د خدای تعالی جل وعلا شانو. بیا علم کې تقسیم دی چې علم په دوه قسمه دی. یو علم حضوری دی بل علم حصولی دی. تاسو بداویل دلته ما سره دغه شرح پرته ده. هغه دغه ماره کې ته وګوره لاندې سپین دغه لاندې چې پرته ده دغه راواله دا د سلم د شرح ده. شرح السلم دی ته وي. دې ټول دا ذکر القول المسلم على شرح السلم دا 27 صفحه چوغوري 47 وګوري دا ټول صفحات چوغوري دغه تعریفونه کړی دي. تاسو بداویل چې علم په دوه قسمه دی. یو علم حضوری دی یو علم حصولی دی. علم حضوری څه ته وایي چې د عالم او د معلوم په درمیان کې د علایق ثلاثه علاقه واحده موجوده وي. علایق ثلاثه کم دي؟ علاقه د عینیت، علاقه د ناتیت، علاقه د معلولیت. لکه علم د باری تعالی په خپل ځان علم حضوری دی، یا علم د انسان په خپل نفس راواله دا علم حضوری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راغلی خزر ټیک شو، صحیح شو صحیح. او علاقه د ناتیت چې وی لکه علم د شی په خپل صفاتو، او چې کله د عالم او د معلوم په درمیان کې علاقه د معلولیت وی لکه علم د باری تعالی سبحانه وتقدس وتنزه وتعاظم په سلسله د ممکناتو. لکه خدای تعالی علت دی د پاره د وجود د ممکناتو دا علاقه د معلولیت. او علم حصولی ستوي چې د عالم او د معلوم په مابین کې د علایق ثلاثه علاقه واحده موجود نوي. بیا هر واحد د دینه کاغه حضوری دی که حصولی دی دوه قسم لري. علم حضوری قدیم لکه علم د خدای تعالی، او علم حضوری حادث لکه علم د انسان را واخله. او بیا علم حصولیم په دوه قسمه دي، قدیم دی او حادث دی. علم د عقول عشره ته منطقيان قدیم وي، او علم حصولی لکه علم حادث علم د انسان را واخله علم حصولی دی او حادث هم دی. بیا د علم حصولی حادث دا په دوه قسمه دي، تصور دی او تصدیق دی. او تصدیق څه ته وایي؟ اعتقاد جازم په نسبت تام خبری. بیا دا تصدیق په څلور قسمه دی، یقین دی، تقلید دی، ظن دی، جهل مرکب دی. اوس کا په ورزم دینه به د منطقو کتاب جوړ شي. په خبره باندې پوه شئ. بیا د علم کې علما څلور تقسیمونه هم کوي. یو تقسیم په اعتبار د مصدر سره پکې کوي، او دویم تقسیم چې کوم دی هغه په اعتبار د متعلق سره کوي، دریم تقسیم په اعتبار د وجه د تعلق سره کوي. هغه هم کتا سو دغه طاهر القادری صاحب کتاب عقید المغیب وکړه، هغه د دولت المکیه فی ماده الغیبیه د احمد رضا خان صاحب د کتاب نه استفاده کړې ده. خو مونږ خو کده دیوبندی علماء کتب ګورو، کده بریلوی ګورو، خذ ما صفا ودع ما قدر. د اهل سنت والجماعت د عقیده طلب الاس کې ونی صحیحه
او مذهب حنفی دا طلب ولاس کی ونیسی د دیوبندی صاحب د بریلوی صاحب کتابونه خو کولو مټ سره مطالعه کوا استفاده کوا په دغه دواړو تلوي خبره تعالی که برابر وادي ته موږ ورچې دا بریلوی دی دا دیوبندی دی دا وهابي دی د پنځپيري دی بس خبره چې په دې برابر وا راخله او سلام وته کوا چې خبره په دې دوه تلو کم وا په کمي چې ټاکې کمي ماسه کمي دیوال تنه غته په دې مخ وروله کاغه بریلوی وی کاغه دیوبندی وی په دې باندې پورا بس مونږ شه پورا ټول باندې برابر شه بغواړي دیوبندی نم بریلوی نم وابی نم پنځپيري نم هر کو جاخیل ما ماخیل ګلبدین ما مدین چې په دې برابر او بس سیده که په دې کم یا زیاتو دا د سي عقیده ده چې بس دا پوره شوی ده بس دا وحی دروازه بند ده بس لیکن زیادت راځي خدای یو دې دوکیږي نه رسول چې سو هغه دی قادیانی ته گنجائش پکې نشته عقیده به زده کوي د کتب د علم کلام نه بس د کوي کچا د هغه ترجمانی او شرح کړي او صحیح شرح کړي امن او سلام نه کدی بندي کوي لوي او کله خپل سیر نه عقیده جوړي او بیا د اهل سنت علامي او شعار ګرځي مونږ نه منو بس زموږ هغه قید دي چې هغه ذکر دی په فقه اکبر کې نور الظلم کې شروح د فقه اکبر کې عقیده طحاویہ کې شرع قید کې نبراس کې الیواقیت والجواهر کې تمهید د ابي شکور سالمی کې شرح مقاصد کې شرح مواقف کې العقیده والکلام د کوثری کې وهلم مجره وطرا کوم چې د علم کلام کتب دي زموږ عقیده په دې کې ذکر ده دا غینه اخوا د اردو پښتو کتابونو عقیدی چې ځان نه جوړی کړي او د اهل سنت والجماعت طرف ته منسوب کړي هغه په مونږ الزام نشي جوړېدلی په دې پښتو باندې پوښوي که پوه نه شوي د اول نقطه کې مونږ سویل د 15 الفاظو به څه کوو تحقیق به کوو دا هلک وایي دا ریکارډ یو غنټه صحیح دی که نه بیا بوج جوړېږي